صرف د 2 منټو وظیفه ده محبوب به تابسې لیونی شي. یاد ساتئ محترمو چې څوک دا وظیفه مکمل یقین سره کوي، څوک دا وظیفه مکمل توجه سره کوي، څوک دا وظیفه مکمل دهان سره کوي، الله پاک به د هغه محبوب د تابع کی. یاد ساتئ کو چرته د محبوب سات سمندر پار وي نو بیا بم الله پاک ستاسو محبوب ستاسو تابع کی. شرط پکې دا دی وظیفه اخلاص باندې په صدق نیت باندې جایز څومره مقاصد دي هغې دپاره، ناجایز څومره خبرې دي د هغې حوالې سره بالکل د هغې اجازه ته چاته هم نشته دی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دربه کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې الله پاکم خوشحاله آباد ساته. نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده ډیره زیاته د قوت والا ده، ډیره زیاته طاقتور وظیفه ده. یاد ساتئ چې دا وظیفه د محبت دپاره ډیره زیاته عجیبه وظیفه ده او ډیره زیاته ناشنا وظیفه ده. که څوک دا وایي چې دته دې خپل محبوب میلاو شي دا وظیفه دې وکړي انشاءالله العزیز بیا دې تماشه کوي چې محبوب ورته څنګه میلاویږي. دلته کې وظیفه پوره کړه، هلته کې به د محبوب ملاقات محترمو دا به یقیني شي. هلته به ستاسو حوالې سره د خوشحالۍ خبر دا به یقیني شي، پته به ولګي تا ته به خبر میلاو شي چې محبوب تا سره میلاوېدل غواړي یا دغه رنګې محبوب تاسو ته کال کول غواړي. یاد ساتئ محترمو وظیفه ډیره زیاته عجیبه او ډیره زیاته ناشنا ده. که چېرته ښځه او خاوند یو بل سره وران وي دا وظیفه دې شروع کړي انشاءالله الله پاک به روغ کړي. که چېرته پلار د بچي ورسره وران وي نو پلار دا وظیفه وکړي دا بچي به ورسره روغ شي. مور سره وران وي نو مور دا وظیفه شروع کړي انشاءالله العزیز دا ټول حلقه به ورسره سم شي. یاد ساتئ محترمو کو تاسو چېرته په چینل باندې نوي یئ د اجازت دپاره چینل یو پیرا سبسکرایب کړئ نو څونه زمونږ ویډیوګانې د ټول به تاسو ته اجازت دا میلاو شي. دغه رنګې دا ویډیو دوستانو سره مخکې شیر کړئ، مخکې شیر کړئ. کو څوک داسې وي د هغوی نه اتفاقیانې وي هغوی د نه اتفاقي به الله پاک په اتفاق باندې بدله کړي. کم چې ناراضه انسان دی خوا پلار دی یا مور ده یا خور ده یا ښځه ده ورور دی بل رشته دار دی، ناراضه انسان په یو منټ کې د دې وظیفې په برکت باندې محترمو دا ته راضي کولی شي. خو یو خبره چې کامل یقین سره مکمل اطمینان سره مکمل توجه سره الله پاک په ذات باندې یقین سره په دې لیول تاسو محترمو دا وظیفه وکئ انشاءالله تاسو به تماشه کوئ چې الله پاک ستاسو ارمان ستاسو امید دا څنګه پوره کوي. یاد ساتئ محترمو د وظیفې چې کوم ترتیب دی او کوم طریقه کار دی هغه داسې دی چې کله موږ د ماسوتنې لمونځ وکړو د جمع سره د هغې نه بعد به لاړ شو او چې کوم ځای کې موږ اوده کېږو په کټ کې نو دغه کټ کې به کښېنو او قبلې ته به مخ کړو 11 پیرې به درود ابراهیم ووایو. بیا به د هغې نه بعد 313 پیرې یا ودودو یا ودودو یا ودودو یا ودودو په قلار په آرام سره اطمینان یا ودودو به 313 پیره. بیا به د هغې نه بعد 11 پیرې د آیت کریمه وایو والقیت علیک محبة مني والقیت علیک محبة مني
او 11 پیری وایو. بیا به هغې نه بعد 11 پیری درود ابراهیمي وایو او بیا به د هغې نه بعد دعا به وکړو. دومره ناشنا دعا، دومره عجیبه دعا په جړا سره الله پاک نه خپل محبوب وغواړئ. الله پاک ته ووایه زما د پلار د ما سره روغ کړي، مور د ما سره روغه کړي، ښځه د ما سره روغه کړي، بچي دي ما سره روغ کړي. یاد ساتئ محترمو چې په دې باندې به تاسو دعا وکړئ. الله پاک ته داسې ووایي چې پروردګاره ستا د محبوب واسطه زه در کوم تاله چې زما محبوب ما سره ملاو کړي، یا زما محبوب دا زما کې کوم څیز زما خوښ دی دغه څیز دا زما کې. نو انشاءالله العزیز ګارنټي در کوم چې الله پاک به ستاسو کار لازمي کوي. ای الله پاکه د دواړو جهانو سردار په وسیله باندې زما نه کار وکړي. انشاءالله الله پاک د ځان نه کامل امید دی چې ستاسو عمل، ستاسو وظیفه او ستاسو دغه خواري دا به ضرور رنګ راوړي. خو بیا که زړه خبره بیا کوم اطمینان سره، توجه سره، دا دې بالکل نه چې څومره زموږ یقین برابر وي دومره به الله پاک زموږ او ستاسو کار د پوره کوي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.